الرحيم. باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الزمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلاة أو أن نصلي الصلوات الخمسة؟ قال: نعم. قال: فهذا قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر الزمام قومه بذلك فأجازوه. دا علمي غندي خبري دي، دا فصل نه دی، دا دې علمي غندي خبري کوي. قراءت خودی ته وایي چې ستا استاد ناسي او ته ورته د بخاري عبارت واورې، د ترمذي عبارت واورې، د ابو داود عبارت ورته واورې او استاد چپ ناست دی. دا قراءت علی المحدث دی. او عرض دی ته وایي، عرض پیش کولو ته وایي چې تا د یو استاز نه لیکل کړي دي، د استاز د کتاب نه دی لیکل کړي دي، یا د یو بل ملګري د کتاب نه دی لیکل کړي دي. بیا ته هغه استاز ته وایي چې جی ته دا خپل دغه راواله کتابو، دا ما چې څه لیکلي دي زه تاسو ته اورم. دې ته عرض وایي. پیش کول د شاګرد دی، هغه خپل لیک ته د استاز نه په استاز باندې د استاز د لیک سره برابرول، دې ته وایي عرض. امام بخاری وی باب دی په بیان د قراءت کې او دارنګي د پیش کولو کې په محدث باندې، په عالم الحدیث باندې. وای رأى الحسن البصري، امام حسن بصری عمدہ رائے دا. والثوری، امام ثوری عمدہ رائے دا، سفیان ثوری. او دا امام مالک سرائے دا چې القراءة جائزة. رأى گنی حسن ثوری او مالک در رأى پاعل را دریوانا او مفعول سره القراءة جائزة. دریوانا وایي چې لوستل د شاګرد په عالم باندې او په محدث باندې دا جایز دی. بیا بل وخت دا شاګرد چې کله طالبانو ته کینی او استاد ساشي، نو دی ویلی شي چې حدثنا فلان، ما ته پلانی بیان کړی، حالانکه بیان خدای دو ورته حدیث اورولې دی، خو استاد ورته اچا کړی ده چې یو ټیک تی پیش کو، اجازت استاد ورکړی دی. نو دی استاد په باره کې ویلی شي حدثنا فلان، ما ته پلانی ویلي. واحتج بعضهم، دلیل پیش کړی دی امام حمیدی چې استاد د بخاری دی، د بعضهم نه مراد دلته حمیدی دی. دلیل پیش کړی دی او دلیل نیولی دی بعضې استادانو د بخاری چې هغه د شیخ فی القراءة علی العالم، په قراءت او په لوستلو کې په عالم باندې چې شاګرد ولګي او خپل استاد ته د حدیث عبارت وایي. او دا دلیل پسې نیولی بحدیث زمام ابن ثعلبه، په حدیث زمام صاحب باندې چې هغه ثعلبه زوی دی. ولی انه دی زمام قال للنبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام ته په گفتگو کې ویلی چې الله امرک ان نصلي الصلاة، تا ته الله ویلی دی چې منګه بمونس کو. او بل نسخه نصلي الصلوات الخمسة، مونږ پنځه منځونه کو. دا تا ته الله ویلی دی. قال نعم،
قال نعم. نوس الله امرک ان نصلی الصلاة دا قرائت شر زمامنا په پیغمبر باندې چې معلم او استاد دی او هغه تایید وکړه او نعم او قال په هذه قرات النبي صلی الله علیه وسلم وای بخاری دا قرات په پیغمبر باندې او دا سکه اخبر زمام قومه بذلك بیا چې زمام خپل قوم تلار دی غوافدو خپل قوم تلار نو قوم ته په دې خبر ورکه چې الکو ما د پیغمبر خدا نه تپوس کړی چې دا تا الله حکم کړی نو هغه راته ویل چې نعم نو په اجازوه قوم دا خبره جایز کړه اجازت ورکړه ټیک شو برابر شو یعنی وی معنا دا او واحتج مالک بالصك او دلیل نیولې د امام مالک په کتاب باندې صک اصل کې خط ته وای جمع سکوک راځي دي خطوط یقرأ علی القوم داسې خطا او داسې کتاب چې لوستل کېږي په قوم باندې نو په یقولون دا کم قوم چې گواه ساز شو دوی بیا وایي اشهدنا فلانون گواه کړیو موږ له پلاني گواه کړیو موږ له پلاني او ويقرأ على المقري او لولي بقاري فمعلم القراءة باندي مقري چاته وي معلم القراءة چې قراءت چې کوم استاد دی اته کاری نه وي کاری ګوره متعلم ته وای هغه ته مقری وای چې قرائت خلکو ته خي استاد دی د قراءت نو هغه ته مقری وای نو او لستل بکې دی شي په مقری باندې نو بیا په یقول القاری بیا شاگرد بل ځای کې وایي چې اقرأني فلانونو فلانی راته لستل کړي دا لستل د کړي که دا د پخپله کړي د پخپله کړي استاد ته کړي استاد اجازت ورکړی ټیک دی وکړو حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن البصري قال لا بأس بالقراءة على العالم امام حسن بصری رحمه الله د صحابه شاگرد وای باک نشتا په لستلو باندې په عالم باندې که سړی خپل استاد ته احادیث اوري نو په دې کې سباق نشتا رستو دې به ویل شي چې ما ته بیان کړو زما استاد وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان سفيان ثوري اسمه کتیر شو دا راغی تفصیل دی قال اذا قرئ على المحدث فلا بأس ان يقول حدثني کله چې قرات په محدث وکړې شو استاد ته حدیث واورولې شو باک نشتا چې دا شاگرد بوای حدثني ما ته زما استاد بیان کړ حالانکه دا بیان دی تعلیب کړو خو استاد دړه په غوګونو اورېدلې او دلې اجازه ورکړې نو دې صفاویل شي ما ته زما استاد بیان کړ قال وي امام بخاري وسمعت ابا عاصم ما ابا عاصم چې زحاک دی ما داغنه اوریدلیو يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء وي ما د دوا ابو عاصم وايي چې ما د دوه اکابرینو نه چې یو امام مالک دی او بل سفیان ثوری دی دې دواړو ما اوریدلیو
چې قراءت په عالم باندې یا قراءت د عالم په طالب باندې سواء دواړه برابر دي. که دا استاد ولګېږي او د حدیث الفاظ خپل شاګرد ته ووایي یا دا شاګرد ولګېږي او د حدیث الفاظ خپل استاد ته ووایي، په دواړو صورتونو کې په دواړو کې طالب ویلی شي بیا چې حدثني فلانون ما ته فلاني بیان کړی. هلکه اوس پوه شوئ که نه؟ بعضی نو بخاري کې ګران دي. ګورئ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري. دا مقبوري ورځکه و چې د کور مقبرې سره نږدې و. مقبوري د مقبرې ته منسوب دی، هغه مقبرې والا نو منجور نه و چې هلته چېرته شهید ته ناست و، نه د مقبرې خواته یې کور و. عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك. دا شريك زوی د عبد الله زوی د ابي نمر دا اوریدلی د خپل استاد انس بن مالک رضی الله عنه نه یقول بینما نحن جلوس مع النبي صلی الله علیه وسلم فی المسجد. ناسا په منګه ناستو د پیغمبر په معیت کې په جماعت کې مسجد نبوي کې دخل رجل علی جمل رادن نشي او سړی په اوښ باندې سور، یعنی د جماعت ایریا ته راواوړېده. فاناخه فی المسجد، اوښي په جماعت کې چوکو پوهېږئ که نه، اوښي په جماعت کې کېناو. ثم عقله بیا ورته خپې ته عقال واچو، اوښ سملی که نه، بیا د اوښ دا مخکۍ او خپره دا خپل سره ماته کي د سینې او دلته ورته دغه واچي کړی واچي، دا عقال دی. به دا تا داسې شي لکه موږي پورې چې غویې سانډه وتړئ، میخه غوا وتړئ، ګړه بیزه وتړئ، داسې شي. د اوښ دپاره د بوګي ضرورت نشته. به دغه د خپله د هغه بوګی دی په خپله باندې. نو دا اوښې چوکه او خپې ته ورته موهار دغه واچو، عقال واچو. ثم قال لهم، بیا را متوجه شه دی مجلس ته. مجلس ته وایي ایکم محمد، په تاسو کې محمد کم یو دی؟ ناشنا خبره ده. د الله پیغمبر ملګرو صحابو کې داسې څوک نه پېژني پیغمبر څوک دی او دغه څوک دی. تاسو کې کم یو پیغمبر دی، محمد در کې کم یو دی. او النبی متکئ بین ظهرانیهم، او نبی علیہ السلام ډډه اچولې وه په منځ د صحابو کې. دا اوس بله خبره ده چې یو اقاو مشر او سپین روبې هغه د خپلو ملګرو سره دومره بې تکلفي چې د هغوی په منځ کې ملاس دی، ځینې ته یو طرف ته ناست دي او ځینې ته بل طرف ته ناست دي او ځینې ته بل طرف ته ناست دي او په منځ کې پیغمبر خدا پروت دی. فقلنا موږ ورته ویل چې هذا الرجل الابیض المتکئ، دا سړی چې دا تک سپین دی او ډډه یې وهلې ده، دا تک سپین سړی دی او دا ډډه یې د ملګرو منځ کې والی، دا پیغمبر دی. که د هغه ځان له یو خصوصي جامې وې، خصوصي پګړۍ وې، خصوصي ځای د ناستې ساز وې، بیا بانډیچي ته د دې ضرورت نه و چې تپوس یې کړی چې محمد در کې کم یو دی. او خو به ځان له یو نمایان دغه و، پوهېږئ په دې باندې، لکه موږ چې ځان له نمایان دغه ساز کړي دي، نښې سازي کړي ټولو خلکو ځان له. دا جماعتیان دي سادهګان، غریبانان دغسې ګرځېدي دي، اړو څه شعار نشته، پوهېږئ. نو وایي چې دا سړی نه دی، دا تک سپین المتکئ
چې ډډې وهلې دا دی. فقال له الرجل سړی متوجه شو پیغمبر خدا ته یا ابن عبدالمطلب کله کله نیکه ته هم نسبت کیږي. عبدالمطلب د پیغمبر خدا نیکه دی د عبدالله پلار دی. د عبدالمطلب زوی او د هغې وجه را ده چې پلار د پیغمبر خدا دونه مشهور نه و او خو ډېر مخکې مړ دی. نیکه ډېر مشهور سړی دی چې د قافلې د مکې سردار و مشر. فقال له النبي صلی الله علیه وسلم قد اجبتک. نبی علیہ السلام ویل تعالی ما جواب درکړی دی یعنی ما ستا خبره واورېده. فرمایئ ما ستاسو خبره واورېده. قد اجبتک ګورې دا معنا ده چې ما ستا خبره واورېدله خبره کوه سوال دې څه دی مخکې. فقال له الرجل انی سائلک. سړی ورته وایي زه درنه تپوس کومه او په مشدد علیک په المسأله سختی به در سره کوم په سوال کې. فلا تجد علی قاریږي به راته نه فلا تجد علی فی نفسک ستا په نفس کې ما ته کار نه راځي. فقال سل ما بدا لک. نبی کریم ورته ویل غواړه څه چې درته په ډاګه کېږي چې تا څه په طبیعت سازي وایه. قال اسألک بربک ورب من قبلک. زه ستانه سوال کوم په ذریعه د رب ستا او د رب د هغه چا چې ستانه مخکې پرې دنیا کې پیدا دي. یعنې زه تانه تپوس کوم په ذریعه د رب ستا او په ذریعه د تمام مخلوق د رب. الله ارسلک الی الناس کلهم. ته الله رالیږلې رښتیا ده رالیږلې خلکو ټولو ته. قال اللهم نعم. پیغمبر خو ویل او. فقال انشدک بالله. بیا ورته سړی وایي میلمه قسم در کوم تا ته په الله باندې الله امرک ان نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله. دا تا ته الله حکم کړی دی نو دا یو نسخه ده نصلي ده چې موږ به مونځ کوو 5 مونځونه په شپه ورځ کې 24 غنټې کې یا ان تصلي الصلوات الخمس. تا ته دا ویلي دي چې ته به 5 مونځونه کې په 24 غنټې کې. قال اللهم نعم او. فقال انشدک بالله. تعالی په الله قسم در کوم الله امرک ان تصوم هذا الشهر من السنه چې ته به نیسې دا میاشت رمضان روژه د کال نه په کال کې به یو میاشت روژه نیسې. قال اللهم نعم. قال الرجل آمنت بما جئت به. سړي ورته ویلي ما ایمان راوړی په هغې چې تا پې راتلې کړي دي. وانا رسول من ورائي من قومي. او زه استاذ یم د رستو خلکو چې زما قوم دی. وانا زمام ابن ثعلبه. زما نوم زمام دی او زوی د ثعلبه یم اخو بني سعد ابن بکر. منځ کې پاتې شو ښه. نو قال اللهم نعم. قال انشدك بالله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا. او زه تا ته په الله قسم در کوم چې تا ته الله حکم کړی چې ته به اخلي دې زکاتونو لره من اغنیائنا زموږ د مالدارونه فتقسمها علی فقرائنا. نو تقسیمې به زموږ په غریبانانو باندې. فقال نبی صلی اللهم نعم. قال الرجل آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي وانا زمام ابن ثعلبه اخو بني سعد ابن بکر. یعنی دا د بکر قبیلی سره زمونږ ورورولي ده. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلی الله علیه وسلم بهذا. امام بخاری دا حدیث په بل سند باندې ذکر کوي. راوړی دی حدیث سره موسی استاد هم او علي زوی د عبدالحمید هم د چا نه راوړي دي دواړو. د سلیمان زوی سلیمان نه، سلیمان د ثابت نه
او ثابت ته انس نه او انس ته نبی علیہ السلام نه بهذا الحدیث. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن انس قال نهينا دا تاسو دا عبارت وای قال نهينا بالقرآن ان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ٹھیک شاو وای چې انس منشو منګه په قرآن مجید کې چې منګه تعالی الله ویل لا تسألوا عن اشیاء تبد لكم تسؤكم پیږي پرې باندې نو دلته نهینا دلته او د القرآن مینس کې فی پکار ده پیږي ان نسأل النبي صلی الله علیه وسلم چې موږ به تپوس کوو د نبی علیہ السلام نه د دې نه موږ منع شوي او وکانه یعجبنا ان یجیء الرجل من اهل البادیه العاقل او موږ له به خوند راکاو دا دې خبرې چې راشي یو سړی د بانډو نه او هوښیار سړی یو سړی اوس کمعقل دی او راغی نو کمعقل ته پوښتنه کوي نه کې څه پیدا دي د هوښیار سړي په خبرو کې خود پیدا دي نو فیسألوا هغه د پیغمبر نه تپوس کوي ونحن نسمع موږ جوابونه اورو چې پیغمبر څه جوابونه ورکوي. فجاء رجل من اهل البادیه یو باندې چې راغی فقال اتانا رسولک پیغمبر خواته وایي ستا استاد موږ ته راغلی دی فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك استاذ ګمان کوي وایي چې یقینا الله تعالی لګلې پیغمبر دا خبره څنګه ده قال صدقه پیغمبر راویل زما هغه سړی رښتیا وایي فقال فمن خلق السماء لا لا پیغمبره اسمان چا پیدا کړی دی قال الله عز وجل الله قال فمن خلق الارض والجبال زمکه او غرونه چا پیدا کړي قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع پدې کې را فائدې چا ګرځولي او پیدا کړي دي دا فائدې شینا قال الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيه المنافع پاگا خدای می قسمی چې اسمان پیدا کړي زمکه پیدا کړي غرونه او درولی او پدې کې منافع پیدا کړي دي الله ارسلک تعالی په خدای قسم در کوم فبالذي خلق السماء پاگا خدای دې قسم در کوم چې هغه اسمان زمکه غرونه او درولی په غرونو کې پیدا کارونه پیدا کړي الله ارسلک قال نعم قال زعم رسولك استاذ ګمان کوي وایي چې ان علینا 5 صلوات چې پتا سو غره 15 ټیمه منځونه کوي 24 غنټه کې و زکاتن په اموالنا او موږ ته زکات خبروم کړي په مالونو زمونږه کې قال صلی الله علیه وسلم صدقه قال فبالذي ارسلك پاغه خدای دې قسم در کوم چې تیرا لګلې الله امرک بهذا الله تعالی په خبره امر کړي قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر في سنتنا ستاغا استاذ وایي چې یقینا په منګه باندې روزه د میاشتې دا په دې کال په کال کې یو میاشت روزه قال صدقه قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا ستاغا استاذ ګمان کوي وایي چې په منګه باندې حج د بیت الله دی نه پاګه چا چې الله طاقت لري دیتا د لارې ان زاد او راحله لري قال صدقه قال فبالذي ارسلك الله زما په خدای د قسم در کوم چې ته پر پیغمبر را لګلې الله امرک بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق پا خدای می قسمی چې ته په حق را لګلې دي لا ازيد عليهن شيئا نبا زیاتهم پرې کارونه باندې رضان اسس ولا انقص او نبه کموم فقال النبي صلی الله علیه وسلم کریم فرمایل
ان صدقا لیدخلن الجنه. کدا سړی دا خبره د سیخ نه کوي دی به یقینا جنت ته دننه کیږي، دی یقینا جنتی دی. بس ته باب ما یذکر فی المناولة و بین بل وقت اگران